سو وینو تیاری منو علماء لیکلی دی وی یو الکو ډیر تابعدار خپل ټبر ته به وي زما د مور خدمت کوه په ما د مور ډیر احسانات دي او دا ښه خبره ده دا ښه خبره دی به چې سړی خپلې بیبي ته ووایي چې زما د مور خدمت کوه که هغه یې نه کوي پخپله یې کوه پخپله ته یې پخپله کوه ته بد نه ښکاري نو هغې ټبرې ورته وی ټیک ده نو هغه ټبر هم ښه ښځه وه خدمت به یې کوو خو عمر یې نو سړی ستړی شي نو هغه ټبرې ورته یوه ورځ وی زه دې خدمت ډېره ستړې کړې ما نو ته دې مور ته ووایې چې دا حقونه د سره حساب کیږي په یو ځای به وله بدله ورکړي هغه وی دا خو ډېره قیمتي خبره ده راغې مور ته وی مورې حقونه راته حساب که چې په یو ځای بدله درکړم مور ورته زه صحیح د حساب به شروع کړو وی زر خو ګورې نه کېږي ټیم به علي وی صحیح ده وادلی ټیم خو حساب شروع که وی صحیح ده نن نه به حساب شروع کړم چې ماسخوتنې بچې اوده شو نو مور یې یوه ډرکه لوټه د اوبو راواغستله او په کټ کې ورته واړوله بچې راپاسېد وی دا څه کوې وی ګورې کنزل به نه کوې ښه وی صحیح ده چې بله لوټه یې ډکه کړه د کټ په دې بل طرف کې ورته واړوله وی مور یې دا څه کوې وی تا راته نه وي چې ما سره د حقونو حساب وکړه زه بدله در کوم تا راته ووي که نه وی مور ورته وایي چې ما 2.5 کاله ستا سره د متیازو په لون کټ کې ایستلي وو 2.5 کاله نن ته یوه شپه په دې لون کټ کې د اوبو په لون کټ کې وکړه نو ماله به د یوې شپې بدله راکړي چې سحر شي نو د یوې شپې حساب به کلیر شي وی مور ته وی چې مورې مات مې کا ستا حق نه پوره کیږي ستا حق نه پوره کیږي 2.5 کاله به په لون کټ کې شپه کوم نو صرف د 2.5 کالو د شپې حق په ادا شي نو د مور او پلار حق نه پوره کیږي رب العالمین ډیر مهربان ذات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا مور او پلار وفات یو د ده نه دې ته نافرمان و او هغه اوس وفات دی او دی خپه دی چې زه څه چل وکړمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هغې دپاره د دعاګانې غواړي او د هغوی چې کم تعلقدار خلق و د هغې د خیال ساتي او هغوی چې کمې وعدې کړې وي هغه دې پوره کي او د دوی دپاره د استغفار غواړي نفلونه دې کوي عبادات دې پسې بخي وی تر دې چې الله به دا سړی نیکوکار ولیکي الله به ته د نافرمانۍ دا لیبل ختم کی او الله به تابعدار ولیکي د دې نه بل مهربان ذات شته دی وی د مرګ نه پس ورته دعاګانې کوه تر دې چې الله به دې فرمان بردار ولیکي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق